أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سورة البقرة ونبي نمبر آيات کله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړ او مدینې ته راغی. په مدینې کې زیاتره یهود آباد وو. د یهودو یو عالم چې د هغه نوم و ابن سوریا، د یو وفد واخیسته او د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. حضور صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته دا وایې چې زه د الله رسول یم، نو زه به د تا نه یو څو سوالونه کوم چې هغه سوالونه په تورات کې ذکر دي. که چېرته تا صحیح جوابونه راکړل نو موږ به تا ومنو چې ته د الله نبي وي. اول سوال، ته چې خوب کوي نو خوب څنګه کوي؟ ستا خوب څنګه وي؟ نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تنام عینایا ولا ینام قلبی، سترګې مې ویده کېږي خو زړه مې نه ویده کېږي، زړه مې بیدار وي. زړه مې بیدار وي او سترګې مې ویدې وي. ودا جواب خو هم بالکل صحیح دی. دویم سوال چې بچې کله د ماماګانو په شانتي وي او کله د پلار په شانتي وي، حضور صلی الله علیه وسلم ورته د هغې جواب ورکړ، ودا هم صحیح دی. دریم سوال یې ترېنه دا وکړه چې د جنتیانو اول خوراک به څه وي؟ جنتیان چې کله جنت ته داخل شي، الله پاک د طرف نه به د دوی اوله مېلمستیا څه کېږي؟ نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زیادت الکبد کبد الحوت، د مئی د اینې چې کوم زیاته حصه ده یعنې جګر چې دی هغه به دوی ته په اول خوراک کې میلاویږي جنتیانو ته. او د هغې نه پس ته به د دوی مېلمستیا بیا وي په جنت کې الله پاک وای پاللی دی چې هغه په جنت کې سري هغه بدوله الله پاک د هغې خوراک ورکوي. دا جواب خو دې هم صحیح دی. بیا ایمان راوړی. یو بل سوال دی، هغه سوال دا دی چې تا باندې وحی څوک راوړي؟ نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ما باندې وحی حضرت جبریل امین راوړي. وی که دا وحی چرته میکائیل علیه السلام یا اسرافیل علیه السلام یا یو بلې فرشتې راوړلې خو موږ به منلی و. د جبریل امین راوړی قرآن نه منو او هغه چې په چا باندې راوړي هغه له هم نه منو، ځکه چې جبریل امین زمونږ پلرونه نیکونه هلاک کړي دي. الله پاک به چې کله د یو کلي د هلاکت اراده وکړه نو حضرت جبریل امین به یې ولېږه، بس هغه به پې باندې د الله په حکم سره عذاب راویسته. نو ایمان یې رانه وړه.
نو الله پاک داغه جواب حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ورکا چې تاسو د جبرئیل امین سره دښمنی کوئ. حضرت جبرئیل امین خو خپل مرزای سره ناراضي دی، خو د الله پاک په حکم سره راضي چې څوک د جبرئیل امین سره دښمنی کوي هغه د الله سره دښمنی کوي. قولوا اے پیغمبر من کان عدو لجبرئیل، څوک چې دشمن د جبرئیل علیہ السلام ہو، فإنه نزله على قلبك، دې قرآن نازل استا په زړه باندې باذن الله د الله په حکم سره. جبرئیل امین خو قرآن د الله پاک د طرف نه راوړي او ستا په زړه باندې نازلوي او دا د الله پاک په حکم سره نازلوي. خو دې قرآن ته وګوره دا څنګه کتاب دی، مصدقا لما بین یدیه، دې تصدیق کوي دا هغه څه چې د ده نه مخکې وو. د دې نه مخکې د قرآن نه مخکې چې کوم کتابونه او تورات انجیل زبور دا قرآن د هغې تصدیق کوي. یعنی مطلب دا دی چې په هغه کتابونو کې چې کوم خبرې وي قرآن د هغې تصدیق کوي او خاص کر د حضور صلی الله علیه وسلم صفات چې په هغه کتابونو کې تورات انجیل کې ذکر وو دا قرآن د هغې تصدیق کوي چې ها دا حق دی. وهدن دا هدایت دی و بشرا زیره دی للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره. نو ابن سوریا چې د خپل وفد سره داسې لاړ ایمان را نه وړه چې ګوره جبرئیل امین دا قرآن راوړي نو موږ یې نه منو. حالانکه دا حضرت جبرئیل امین د حضور صلی الله علیه وسلم وی چې د الله پاک په فرشتو کې د ټولو نه زیاته الله پاک ته نږدې چې کومه فرشته ده هغه جبرئیل امین دی. حضور صلی الله علیه وسلم د جبرئیل امین نه تپوس وکړه چې تا الله پاک د څومره نږدې نه لیدلی دی. نو جبرئیل امین ورته وویل چې ما الله پاک دومره نږدې نه لیدلی دی چې زما د الله پاک د په منځ کې 80,000 پردې وي. هسې خو الله پاک څنګه ذات دی د هغې سوچ مونږ او تاسو نشو کولی، خو د الله خوا ته څوک نشي تللی. خو جبرئیل امین دومره مقرب فرشته د الله پاک ده. نو الله پاک وایي چې څوک چې د دشمن دی د جبرئیل امین، حالانکه دی خو خپل په مرضی سره څه کار نشي کولی. قرآن حکیم کې بل ځای کې الله پاک وایي چې جبرئیل امین حضور صلی الله علیه وسلم ته وی چې مونږ ستا خوا ته زه نشم راته مگر د الله په حکم سره. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی جبرئیل امینا زما خوا ته زر زر راځه کنه، ته چې راشي نو زما زړه ډېر مطمئن شي. نو حضرت جبرئیل امین بیا هم لیټ راغی. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زه د خپل په مرضی سره ستا خوا ته نشم راته چې زر زر به راځم، ما ته چې الله پاک کله حکم وکړي نو زه پس ته ستا خوا ته راځم، هسې زه نشم راتللی. دا څلور غټې فرشتې دي. حضرت جبرئیل امین علیه السلام الله پاک دې دپاره مقرر کړی چې دی به په نبیانو باندې وحی راوړي او د نبیانو چې څومره مسلې مسائل وي هغې کې الله پاک جبرئیل امین به حضور پیغمبر خوا ته لیږه. حدیث مبارکه کی راضی چې یو ځله حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته وویل چې راځه چې لاړ شو د ام ایمن رضی الله تعالی عنها خواته. نو دوی لاړله د حضور صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ته. نو چې کله د هغې خواته لاړله نو هغه په ژړا شوه. نو دو ورته وی چې ته ولې جاړې، تا ته پته نیسي چې الله پاک حضور صلی الله علیه وسلم خپل خوا ته بللی دی، غټه مرتبه یې وله ورکړ ده. وللآخرة خیر لک من الاولی، آخرت د دنیا نه تاله اولا دی. وی دې دپاره نه جاړم دې دپاره جاړم چې د حضرت جبرئیل امین په دې حیثیت سره راتلله چې پیغمبر باندې براته وحی به راوړله هغه بند شوه. فهیجت لهم البکاء، نو دا دواړه هم په ژړا شو.
چې وحی بند شو. حضرت میکائیل علیہ السلام الله پاک د انسانانو چې کوم اهم روزی دا باران دی یا داسې او مسئله مسائل چې هغه کار الله پاک د حضرت میکائیل علیہ السلام په حواله کړی دی او حضرت اسرافیل علیہ السلام په لاس کې الله پاک هغه له شپېلۍ ورکړی ده چې د قیامت پر ورځ به حضرت اسرافیل علیہ السلام دا شپېلۍ پوکي او د حضرت اسرائیل علیہ السلام کار د هر زنده سری روح قبضه کول الله پاک هغه لپاره مقرر کړي. من کان عدو لله سجد الله دشمنو و ملائکته د الله د ملائکو دشمنو ورسوله د الله د رسولانو دشمنو و جبرائیل علیہ السلام دشمنو و میکائیل د میکائیل علیہ السلام دشمنو فإن الله پس بشک الله چې دی عدو للکافرین دشمن د کافرو دی. چې ته د جبرئیل امین سره تاسو دشمنی کوي نو دا خو د الله سره دشمنی ده، د الله د فرشتو سره ده، د الله د پیغمبرانو سره ده او د جبرئیل امین او میکائیل علیهم السلام سره ده. دا په فرشتو کې داخل دي خو دلته کې د دو خصوصیت سره ذکر شو. فإن الله پس بشک الله چې دی عدو للکافرین دشمن د کافرو دی. دا سړی کافر دی او الله داغه دشمن دی او الله پاک باغله سزا په آخرت کې ورکړي. ولقد انزلنا پتاکه سره منازل کړی الیک استا طرف ته پیغمبره آیات بینات آیاتنا واضحه وما یکفر بها کفر نه کوي دی آیاتنا الا الفاسقون مگر هغه خلک چې هغه نافرمانه دي. هغه خلک چې د الله پاک نافرمانه دي هغه په دې آیاتونو سره کفر کوي، دا نه مني. د آیاتونو نه مراد یا قرآن یا د پیغمبر معجزې چې هغه نه مني او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي د حضور صلی الله علیه وسلم سره کفر کوي. دا داسې خلک چې دا فاسق دي. قولوا پیغمبر من کان عدو لجبریل سوچ دشمن د جبریل علیہ السلام فإنه جبریل علیہ السلام چې د نزله قرآن نازل علی قلبک استاپ زبان پیغمبر باذن الله د الله په حکم سره مصدقا تصدیق کون کړي دا قرآن لما دا غسبین ده چې د دین مخکې تورات او انجیل وهدن دا قرآن هدایت ته او بشرا زیر ده للمؤمنین مؤمنانو د پاره. من کان عدو لله سجد الله دشمنو و ملائکتی د الله د فرشتو و رسوله د الله د رسولانو و جبرئیل د جبرئیل علیہ السلام و میکائیل د میکائیل علیہ السلام فإن الله پس بشک الله چې دی عدو للکافرین دشمن د کافرو دی. ولقد انزلنا پتاک سره نازل کړ دی له آیات بینات ستا طرف ته پیغمبر آیاتنا واضحه وما یکفر بها انکار نه کوي د دې آیاتونو نه الا الفاسقون مگر هغه خلک چې هغه نافرمانه دي. واخر دعوانا